شهید علامه عبدالغني نور الله مرکزه په کور کې نن 18 تاریخ دی د فروری د میاشتې د علماء کرامو مقامي رویت هلال کمیټې باقاعده اجلاس وشو او بیا علماء کرامو میاشت ولیدله دا پر بنیاد باندې مقامي رویت هلال کمیټې او مرکزي رویت هلال کمیټې ته اطلاع ورکړه باقاعده د هغو د طرفه څخه به هم وروسته بیا شاید اعلان شوی اوس به روانې موږ دا فیصله وکړه چې سبا چې د جمعرات ورځ ده یعنې پنجشنبه ده دا د 6 کال د روژې د میاشتې اوله ورځ ده ټول د وطن خلک دي په دې باندې آګاهي چې سبا ورځ اوله روژه ده د تراویحو د پیشتمیانو تیاري باید وشي په دې کې د چمن د مختلفو علاقو مختلفو سیمو څخه جهاد علماء کرام شرکت لري د ټولو په ګډه دا فیصله ده چې سبا ورځ انشاءالله روژه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا مبارک او د رحمت میاشت چې نن ولیدل شوه دلته علماء کرامو ډېرو طلبه نظامو دا ویل د میاشت سبا د روژې اولنۍ ورځ ده نو په دغه میاشت چې د الله د رحمت میاشت ده او دا ډېره د برکت میاشت ده نو موږ د چمن د ولس څخه خاص کر او بیا د تمام مسلمانانو څخه دا هیله کوو چې د دغه میاشتې د برکاتو څخه او د دې د رحمتو څخه استفاده وکړي په عباداتو باندې په صدقاتو باندې او دغه رقم په اعتکافو باندې دا یو موقع ده دغه موقع چې د هغه مزه یې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یو غوښتنه د علماء کرامو د چمن د شاعرانو څخه بالخصوص او خاص کر د نوجوانه طبقې څخه دا زموږ التماس غوښتنه ده چې چونکې میاشته د روژې دا د الله د رحمتونو میاشته ده د الله د برکتونو میاشته ده الله جل شانه دا میاشته پر مسلمانانو باندې د دې دپاره فرض کړې ده چې د دغې میاشتې په برکت باندې را روان 11 میاشتې د عباداتو سره ځانونه عادي جوړ کړي. نو پر ځای د دې چې په میاشته د روژې کې د داسې مجلسونه چې هغه لهو لعب کرم بورډونه وي چکې وي یا نور داسې عبثیات وي په دې باندې هغه د میاشتې د روژې تېره کړي د دې په ځای باندې چې دا میاشته ټوله ورځ شوه دا و عبادت او حواله کې الله جل شانه دې زموږ ستاسې دا میاشته د خیر او د برکت وګرځي الله دې زموږ دپاره د عبادت ذریعه وګرځي. واخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم دغه اپیل دی د شاعرانو څخه چې د دې مبارکې میاشتې احترام وکړي او په ښه طریقه باندې ونه کړي لهو لعب په دې میاشت کې نه وکړي وخت یا د تلاوت یا په نفلو باندې تېر کړي نو دا به د ده دپاره ساده بسم الله الرحمن الرحیم. زه دا وایم چې یو خو دا زموږ کمې تراویح چې موږ کوو باید چې دا چابکې تراویح نه وي. پکار دا ده چې الله تعالی وایي قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خاشعون مفسرین ترجمه کې ساکنون معنا دا د ښه په ارام په سکون سره باید چې موږ تراویح وکړو عبادت وکړو دغه وخت نه کړو ضایع. هغه ملا سلام اخون وایي تراویح دې ډېرې چابکې در مچ در وزر سپکې چې دغه ځای ته نه ورسېږو. یوه خبره ده چې بل دا دی په دا پیشلمي باندې خلک دا نعتونه دا بعضې مسجدو والا نعتونه و امپیتریانې و نعتونه و دا ور و نسپکر ته ولګوي خلک بیده د خوبه سې وباسي څوک تلاوت کوي د تلاوت سې وباسي څوک تاجد کوي د تاجد سې وباسي په هېڅ دا مشتي نه و. خاص کر و ښار والا ته دا وایي ذخیره اندوزي دې نه کوي ګراني دې نه کوي. زموږ چې رمضان مبارک راسي موږ باره د څومره چې د ګرانۍ څخه کار اخیستل کېږي ګراني کې هېڅ کسر نه پرېږدو او که څومره ذخیره اندوزي کېږي ذخیره اندوزي کوو الله څخه وبېرېږي د الله خوف اختیار کوي. د روژې مطلب دا دی لعلکم تتقون چې تاسو ته الله څخه وبېرېږي او ته زموږ په روژه په ناجهاني کې یا په لاشعوري کې ما ورته نور ځان ظالم جوړوو چې ذخیره اندوزي کوې ګراني کوې چې بیا ګرد عبادت وکړې او ګرد صدقه کې له دا تا ته بیا معنا نه لري. الرحمن الرحیم. زما خاص کر د تمام ښار د امامانو سره دا درخواست دی چې د سهار لمونځ زموږ د فقې چې کومه مسله د امام صاحب بیان کړې ده په حدیثو چې ثابته ده د سهار جماعت وختي نه کوي ځکه دا خلک ټوله بیده شي
علماو دغه خوب مکروه تحریمي بللی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لا يرحم لا يرحم. دا الله رسول فرمایي وایي څوک چې رحم نه کوي پر هغو باندې رحم نه کېږي. نو پکار دا دی محترمو دا د رحم میاشته ده. هر مسلمان دی اول پر ځان باندې رحم وکړي بیا دې پر کورنیانو باندې وکړي. د ځان رحم دا یاد دی چې خپل ځان عبادت فارغه کړي او پر کورنیانو باندې رحم دا دی پر کورنیانو په دغه میاشته کې داسې نه دي مختلف خوراکي راوړي شان راوړي کورنیان واخلي عبادت نه وکړي زنانې د عبادت څخه محرومه پاتې سي او د کور ماحول نور هغه یو قسم دی چې جوړ سي هغه د عبادت خوا کمه سي او خصوصا بیا په دې میاشتې کې د همسایګانو سره رحم کول د قریبانو سره کول د ټول علاقې او د وطن د خلکو سره کول موږ خواست کوو ټول شهریانو ته دې پر بل باندې رحم کوي الله پر دې باندې رحم وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د عوام الناس د ټولو خلکو څخه دا عرض دی دا درخواست دی چې هغه دې په خپل کور کې شفقت و مهرباني پر زنانو باندې وکړي پر کوچنیانو باندې دې وکړي خپل کشران او ځوانانه طبقه هغه که نر دي که ښځه دي دا دې عبادت ته پابنده کړي ذکر اذکار و تلاوت دې ته دې متوجه کړي.